اوس دلته کې الله پاک جل جلاله بل یو حکم ذکر کوي د مشرکینو دا یو عادت چې هغه به د بوت په نوم باندې یو ساروی اومنو د بوت په نوم باندې یو ساروی چې کوم دی اومنو هغه به آزاد پرې خودو نو دغه ساروی دغه بوت په نوم باندې ګرځېدو د بوت چې کوم منجورانو نو هغه به د فواید حاصلول البته بل چې به د دې ساروی نه پیدا نشوي حاصلولې پیدا دې نشوي سره دا په موږ باندې حرام دي د دې ساروی غوخه دا په موږ باندې حرام ده نو دغه خلکو په ساروی چې کوم دي د بوت په نوم باندې خیراتی کو هغه به بار ګرځېدو ځان نو د هغه پیدا هم نه خواړو دا په موږ باندې حرام دي د هغه غوخه به هم نه خوړه دا په موږ باندې حرام دي نو الله پاک جل جلاله فرمایل یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما د هغه سنا فی الارض چې پس مکه کې دي حلالا حلال سيزونه طیبا او پاک سيزونه الله پاک وي پس مکه کې چې کم پاک سيزونه دي او طیب سيزونه دي نو هغه خری دا الله پاک جل جلاله تاسو د پاره حلال کړی دي حلال ویل شي غوټه پرانستلو ته نو الله پاک تاسو د پاره د دین د پابندۍ غوټه پرانسته تاسو د لپاره حلال دي بس خورای ده نو الله پاک وی دا حلال دي چې کوم شی الله حلال کړی دا په ځان باندې حرامه نه بای سيزونه د سي چې هغه د انسان طبيعت نه مني نو هغه انسان په خپل ځان په خپل باندې خوري نه حرام نه ګڼي اعتقادي د زړه نه حرام نه ګڼي خو طبيعت نه مني نو هغه جدا خبره ده خو چې کوم سیز الله حلال کړی دا په ځان باندې حرامه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان باندې شهد حرام کړی غبین خو به بیان نو حرام کړی په بل چا باندې نو حرام کړی صرف په خپل ځان باندې حرام کړی الله پاک جل جلاله آیاتونه راولېګل وې زما پیغمبره ته ولې هغه سیس حرامه چې کوم الله پتا باندې حلال کړی نو چې کوم سيزونه الله حلال کړی دا په ځان باندې حرامه نه دا ستاسو لپاره حلال دي البته بعض سيزونه د چې انسان طبيعت نه مني نو یو سړی نه خوري نو په دې کې قباحت نشته دي یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما د هغه سيزونو نه فل ارض چې بس مکه کې دي حلالا حلال سيزونه طیبا او پاک سيزونه حلال ویل شي چې کوم الله حلال کړی دي غوا میخه بيزا د غرنګ نور چې کوم د خوراک د حلال سيزونه د حلال ویل شي چې کوم الله حلال کړی دي الطيب هغه سيز ته ویل شي چې دا غي سره د بل چا حق متعلق نه وي طيب هغه سيز ته ویل شي چې دا غي سره د بل چا حق متعلق نه وي مثال بيزا ده دا حلال ده خو تا چې نه پټکړي نو د دې خوراکوم حلال نه دي دا حرام دي دا طیب نه دي حلال دي الله پاک ستاسو لپاره حلال کړی دي خو بیا خوړې نشي دواړه شرطونه پوره کړي به یو سیز حلال ګوري به طیب ګوري چې الله بيزا حلال کړی ده خو طیب نه ده ولې نه ده تا چې نه پټکړي ده د دې خوراک جایز نه دي دغه رنګي پیسې دي یا په پیسو باندې مثال په تور ته چې کوم دی یو سیز واخلي مانا دی واغستا په پیسو باندې خدا پیسې حرامي دي په حرامو پیسو دی واغستا دام ټیک نه نو حلال به وي او طیب به نو حلال هغه خوراک ته ویل شي چې هغه الله پاک حلال کړی ستاسو لپاره او طیب هغه خوراک ته ویل شي چې هغه سره د بل چا حق متعلق نه وي چې نه دی پټ کړی نه وي چې نه دی په زور زبردستۍ نه وي اغسته اوس خپل مانا د مانو کاریټ ته خو تا د گاډي نه پټ کو نو دا هو ټیک ته چې حلال دی خو طیب نه دی زګه دې سره د بل چا حق متعلق دي دا بل چا دي ستانه دي نو مړه هو عامه کو تاسو دکان کې خپل پیسو باندې واغسنو حلال ده کو چا دې پټ کړل نو دا حلال ده خو طیب نه ده نو بعض علما وی چې حلال هغه ته ویل شي چې هغه الله حلال کړی او طیب هغه ته ویل شي چې هغه سره د بل چا حق دا متعلق نوي نو الله فرمایي یا ایها الناس اے خلق کلوا خری مما د هغه سيزونو نه فل ارض چې پزماکه کې دي حلالا طیبا چې حلال وي او طیب وي سهل بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې په دریو سيزونو کې نجات دی د انسان لپاره په دریو سيزونو کې نجات چې دا دریو سيزونه چې کوم دی خپل کړل نو دا سړی به نجات مومي دا سړی به د آخرت ته عذاب نه نجات مومي دا سړی به د جهنم نه نجات مومي دی به جنت ته تلو والی یو دا چې دی حلال خوري د حرامو د پلیتو سيزونو نه ځان ساتي دویمه دا چې د فرائض ادا کی فرض نه پریدي یو حلال خوري دویم فرض نه پریدي او دریم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري کی نو دا درې خبرې چې بچا کی نو حضرت سهل بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې دا کس نجات مندون کې دی د جهنم نه
او دا کس نجات مندون کې دی د آخرت ته عذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی حضرت معاذ رضی الله عنه ورته وی د الله پیغمبر ما د پاره دعا وکا چې زه مستجاب الدعوات جوړ شم. مستجاب الدعوات دی ته وی چې زه اره دعا کوم هغه الله پاک قبلي چې زما دعا نه رد کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل معاذ تخپل ځان خپل خېټه او خپل وجود د حرام نه بچ کا. حرام مخوره، حرام سيزونه مخوره، ته مستجاب الدعوات جوړ شي. چې ستا په خېټه کې حرام نه وي، هر یو سیز حلال وي، ته چې کومه دعا کوي الله پاک پې قبلي. او کومه نوڼه نبی علیه السلام قسم خوړلې دي چې زما دې په هغه ذات باندې قسم وي د کوم ذات په قبضه کې د محمد صلی الله علیه وسلم سادي چې کومه نوڼه د انسان خېټه ته حرام لړ شي، نبی علیه السلام سلويخ ورځې پورې د نیک عمل نه قبلي. دی مونږ کې د مونږ نه قبليږي، دی روزه نسی د روزه چې کوم نه قبليږي. سلويخ تر ورځې پورې نبی علیه السلام فرمایي چې د اعمال نیک اعمال دا نه قبليږي. او کومه غوخه چې په حرام سره پرورش عمومي، نبی علیه السلام وی جهنم د دې لپاره زیات مناسب دی. چې کومه غوخه په حرام سره پرورش عمومي، کومه غوخه د حرام نه جوړ شي، نبی علیه السلام وی د دې لپاره جهنم زیات کافي دی. نو دواړه قسمه خوراکونه چې حلالي او طیبي